په دې صورت کې د یوسف علیه السلام څلېرویشت کرته ذکر کړی دی او د یوسف علیه السلام واقعه پوره په دې صورت کې ذکر ده په بل صورت کې د یوسف علیه السلام قسم نه ذکر یوسف علیه السلام څوک ډېر عبرتونه دي پکې ځکه دا واقعه تاسو ته بیانوم د مسلمان د پاره او د انسان د پاره او خصوصا د نبی علیہ السلام د امت د پاره په دې کې ډېرې د الله تعالی د قدرت او زمونږ د عبرت نښې دي چې هغه ته یو زه ورسره بیانوم یوسف علیہ السلام چې د هغه د پلار نوم یعقوب علیہ السلام دیم پیغمبر او پلار هم پیغمبر د یعقوب علیہ السلام د پلار نوم اسحاق علیہ السلام او د اسحاق علیہ السلام د پلار نوم ابراهیم علیہ السلام نو یوسف علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام د نوسی زوی شو څه ته چې زمونږ پښتانه کړوسې وه په خپله پیغمبر پلار پیغمبر نیکې پیغمبر د نیکه پلار پیغمبر او یو ځل د پیغمبر علیہ السلام نه تپوس کېږي چې بهترین او کریم او عزتمند انسان څوک دی نو پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي الکریم ابن الکریم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن ابراهيم ابن اسحاق ابن ابراهيم عزتمن چې پلاری عزتمن دي نیکیم عزتمن دي او د نیک پلاری عزتمن دي هغه څوک دی یوسف دی یوسف ابن یعقوب یوسف د یعقوب علیہ السلام زوی یعقوب د اسحاق علیہ السلام زوی او اسحاق د ابراهیم علیہ السلام زوی دا زوی دا هغه پلار دا هغه نیکه دا هغه د نیکه پلار د دې نه عزتمن خاندان د آدم علیہ السلام په بچو کې بل څوک نه دی یعقوب علیہ السلام اوسېده کوم ځای په فلسطین کې موجوده چې فلسطین ورته وي د بیت المقدس په خوا کې او دا د شام علاقه وه د یعقوب علیہ السلام 12 زامنو یوسف علیہ السلام د دې یو بل ورور بنیامین دا خپل منځ کې سکرونه پلار یې یو مور یې یو او دا باقی لسرونه چې د دوی کوم دا د دې میرنی رونو پلار یې شریکو او مین دي جدا رب العالمین یوسف علیہ السلام لا داسې صفاتونه ورکړو او ناشنا حسن الله ورکړو چې د پلار وسره غیر اختیاري محبت او مینه د یعقوب علیہ السلام د پلار ټولو بچو سره مینه لیکن بعضی بچی قدرتی طور غیر اختیاری طور پلار ته نسبتا ګرانی د نورو بچو په نسبت نو کم محبت چې د اختیار نه باری د زړه مینه په غیر رب العالمین نیول نه کوي نو یعقوب علیہ السلام ته خو پته او اخلاق ورته معلومه د یوسف علیہ السلام او دا یعقوب علیہ السلام خو پیغمبرمو هغه ته دام پته و چې د ما دا نوسی دا ما دا زوی یوسف دکې هغه نښې دي صفتونه لري چې دنه به رب العالمین یو لوی سړی جوړوي پیغمبر به ته الله جوړوي په دې وجه سره مینه نور هم زیاته وه او په کشرانو زامنو کې دا کشر زوی بل مور هم وفات شوې وه د یوسف علیہ السلام خپله مور او د بنیامین خپله مور وفات وه او بیا د دوی ترور د مور خور هغه یعقوب علیہ السلام په نکاح غشته و نو چې کم بچی د هغه مور مړی نسبتا چې خپلاری نو هغه بچی ورته داسې بیکس او بیسوک ښکاری نو د پلار په زړه کې د هغه مینه محبت نورم زیات نو سی خپل شرافت او اخلاق او خوبصورتی او پکې د پیغمبره هغه نښې نښانې آثار سی مور مړه نو په دې نسبت د یعقوب علیہ السلام د نورو بچو په نسبت د یوسف علیہ السلام سره مینه زیاته یو ځل یوسف علیہ السلام راغی او د پلار ته بابا ما بیګا خوب انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین د شپې مې خوب ولید یو لستوري او نور او سپومه دا ما ته په سجده پریوت چې پلار ته خوب بیان ک پلار خو پیغمبر اپوي شو ورته بچي پام کو غوري دا خوب چاته بیان نکي یا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين بچي غوري پام کو چې دا خوب دي رونو ته بیان نکي ځکه هغه ته پته وه چې د ماره د نورو زامنو د یوسف علیہ السلام سره حسد دی او بغض دی
او په دې وجه سره بغض چې د پلار د سره مینا ولې زیاته ده مونږ سره کم او د سره زیاته ده پلار و سره محبت ولې کوي نه د ولې زیات خیال ساتي نو بچي اسیم په لکه در سره بغض دی حسد دی او کدا خوب دی ورته بیان کا نو ګوره هغه بغض او حسد نورم زیاتېږي اسنا شیطان به در تولم سیدارونه او تا ته سازش جوړ نه کی سکیم درته جوړ نه کی او ضرر درته ونه رسي اپ په پوه شو چې دا یو لستوري خدای یو لسرونه دي او نور اوس په مې د یوسف علی السلام دا مور او پلار دي لکه تروري په نکاح غشته و پلار نو بس میرا مورین نو دا مور او پلار دا نور اوس په مې او یو لستوري دا دارونه دي دا ټول بستا دا تعظیم او ستا د عزت طرف ته ټیټیږي او ستا عزت وکړي دا به ټول ستا تابع کیږي په آخر وخت کې نو بچي ګوره کدا خوب دي ورونو ته وي ورونو ته دا پته ولګی دا چې مونږ په آخر وخت کې د یوسف تابع کیږو نو اسین در سره بغض او حسد دی سسکی مو سازش به درته جوړ لیکن دا خوب په یو طریقه د یوسف علی السلام رونو ته ورسېد چې هغې ته ورسېد هغې خپل منځ کې سره راغون شو لس رونه یو خو د خپل سکه دی نه زیاتي چې کوم لس رونو هغه راغون شو او په خپل منځ کې میټینګ او مشوره شروع کړه یاره د یوسف سره دی خو زمونږ رور دی پلار مینه ډېره کوي زمونږ په نسبت خیال ډېر ساتي او ډېر محبت ورسره کوي ډېرې ځان ته رانږدې کوي دا خو زمونږ دا پلار ښه نه کوي او دا فطری خبره ده چې د دوه یا درې زامنې د انسان او پلار یو سره مینه کوي د دې نورو بچو بیا پلار ته غوسه کېږي مور ته غوسه کېږي چې ښه ادیم زوی دی او موږ دیم زامن یو د هغه ډېر خیال ساتي زمونږ خیال نه ساتي نو پلار ته غوسه کېږي او هغه رور ته هم غوسه کېږي دا یو انسان کې فطرتن یو سیس پروت دی دا د انسان د فطرت تقاضا ده نو هغه لسرونه غوسه و چې ښه مونږ خو لا مخکې نه ورته غوسه و چې پلار وسره مینه کوي محبت وسره کوي ځان ته ډېر رانږدې کوي او دا خو لا سبا به دې لوی سړی به د ده نه جوړېږي او موږ به ده ته سجدې کوو موږ به ده ته ټیټېږو د سلامونه به کوو دا موږ نشو زغملی ښه څه به کوو یو ورور یې وی اچې مړي کړو اخوا به یې بوز او مړ به یې دې کې یو مشر ورور یهودا دا د هغې لسو خپل ورور هغه ورته وی نه ګورې پام کوې مړی نه که کم از کم زمونږ میرانی رور دی خو رور خو هم دی که پلار خو هم شریک دی نو په وجلو هم نه پردو کېږي وجنو به نه نه وي خامخې وجنو وی ګوری که مړم که نو خبره د مرګ نه پټېږي خامخا 15 کاله 10 کاله 2 کاله 10 کاله هر کاله چې نو پته به رستو لګي چې دی مونږ مړ که او زمونږ پلار پیغمبر هم دی نو سبا به راته خیري وکړي ازار به راته وکړي او یا زمون پته به ولګي نو برباد او تباه به شو وجنو خو یې نه ښه بیا به ورسره څه کوو وی داسې به وکړو چې ته لرې ځنګل ته به یې بوځو هلته به یې په یو کوي کې ور وغورځو بس مونږ به اخلاص شو د قتل نه به یې مونږ بچ شو په مونږ به د قتل الزام ونه لګي او د مرګ د ګناه نه به بچ شو او کوي کې به یې وغورځو که چاته چاره وویسته نو چاته به څه پته لګي چې دا څوک دی وړي به او که پکې مړ شو نو مړ دي شي د لاش به هم پته ونه لګي که دلته یې وجنو خو لاش یې معلومېږي بس کوي ته به یې وغورځو خپل کار به کوي سره خالته به یې سینګ بوځو نو خپل منځ کې میټینګ وکړو پلار له راغلی وی بابا مونږ تاله راغلي مونږ همیشه سیل کوو او ښکار لځو چکر لګو او زمونږ دا کشر رور یوسف چې زمونږ ورسره ډېره مینه ده او ستا هم ډېر خوښ دی دیم دې ځله مونږ بوځو چکر به پې ولګو منډې ترړې به ووایي ښکار به وکړي خوشحاله به شي پلار ورته وي نه بچې دې خو زه نه پرېږدم ځان نه یې نه جدا کړم بیا وله رالل بابا نه مونږ سره به دې خامخا پرېږدې او دې مونږ لازمن بوځو او ته په مونږ یارېږي چې ده ته به مونږ څه ضرر ورسو دا زمونږ رور نه دی ته زمونږ پلار نه تا به مونږ خفه کوو دا خو زمونږ کشر دی زمونږ رور دی او مونږ غواړو چې دې مونږ بوځو چکر پې ولګو سیل پې وکړو یعقوب علیه السلام ورته وایي انی اخاف ان یأکله الذئب وانتم عنه غافلون بچې ګوره زه یارېږم هسې نه شرمخې ده نه ونه تښتئ شرمخې ونه خوري تاسو به په خپل سیل کې په منډو ترړو به یې غشي به ولې اسونه به ځغلوې او هسې نه چې د ما دا بچې ده نه چې ته شرمخ ونه تښتئ شرمخې ونه خوري
دا ولی یعقوب علیہ السلام دا ټکی ولی و چې شرمخ به وتختی یو خو په دغه ځنګل او په علاقه کې شرمخان ډیر زیات او دویم د یعقوب علیہ السلام دوی ته اشاره و چې تاسو شرمخان یې تاسو ایران او نه خورئ ګورئ تاسو شرمخان یې ایران او نه خورئ ماته نه کې او یا په دې ځنګل علاقه کې شرمخان ډیر نو اسنه شرمخ یو نه تختی وینا بابا اس فکر چیو نکی او دی با مونگ سر منڈ ترڑے وی چکری باو لگئی او مونگ بے حفاظت کو پا حفاظت پہ دل واپس راوی چی پلاری پورا مجبور کو نو دی ازان سر واقشت دی دا دولسو یا در دیار لسو کالوری پا دغا وقت یوسف علیہ السلام زان سر پا مخک نو دا پلار پا مخ کی خو بے کل پا یو مخ کولو او کل بے پا بل مخ کولو کله به اوچت که په غیږ کې به ونیو او کله به بیا په ځمکه باندې کېنو او پلار ورسره بار ورته دې وجې نه بچو ګورې ډېر پې یارېږم تاسو خو ظلمي خو زما د دې بچي به ګوره ډېر خیال ساتئ لسې مهرني روڼ او یو دیش بنیامین دې پاتې شو هغه وروسته دی لا ماشوم د پلار چې تر څو پورې ورته نظر و هغې پورې به یې دې کله یو یې اوږې ته او کله بلې اوږې کله به یو ښکله او کله به بل ښکله خو چې کله د پلار د نظر نه غیب شو د اوږې نه یې ځمکې لره وبره لته یې وله ورکړه دیکې یې وله ورکړه ده وی ښه تاسو خو زه د پلار نه څونه په مینه راوستم په ما سیل او چکر یې لګوې اوس مې وهې نو د یو ورور نه به یې بل ورور له منډې کړه چې ما را دنه خلاص کا نو هغه به ولې لته ورکړه ځمکې له به یې راوبره نو بل له به یې منډه کړه نو هغه به لته ورکړه نو بل له به یې منډه کړه ناغه بلته ورکړه نو بل به منډه لکه بال غوندې چې خلک یې پلته وي دقسې پلته به و او ورته به څه وې وې ځکه نو هغه یولس ستورو ته دې اواز کړه چې دې رانه خلاص هغه نور او سپومې ته دې ووایه چې اوس دې رانه بچ کړي ته خو یې ما ته به نور او سپومې یولس ستوري سجدې لګئ هغې هم پوه شو هغه هم د پیغمبر بچي چې دا یولس ستوري مونږ یو نور اوس په مېره د مور او پلار دي دله به عزت ورکوي او مونږ به ورته کوس پاس کېږو دا چې ته مونږ برداشت کوو لته به یې ورکوې شا به هغه یولس ستوري دې راوله چې دې رانه بچ ځکه نه هغه نور اوس په مې دې راوله چې دې رانه خلاص دې غریب ورته جاړې او چغې ورته په دغه وهلو او ټکولو باندې یو لوی ځنګل ته بوت او په هغه ځنګل په دې منځ کې یو شړک وي قرآن حکیم کی ورطا اللہ غیابات الجب غیابات غیابا عربی کی اغا زیتا ہوئی چی شر او دشت او بیابان او تیار زیوی دا سے پٹ زنگل دا تیارو زی او جب اغا کویتا ہوئی چی اغا کچک وی غارم پخنی نو دا سی کوی چی اغا دا تیارو نا ڈکی دیر اوگد پی اخو غرید علاقه نو پاگه که اسم پده ممندو کیا پده نور و قبایده علاقو که تاسو که کویان اوکتو لگا دیر زیاد جور اغی کوی ته ورساو بوید نو چه کوی لبه غردو دیکه به ورکولنو دی برور پور کلکون خطو ای ظالمانو ما سو گناه کرده ما در سر سبت کرده خوب خو مالی دیده نو پا قص خو منه دیده دا خو ما تا اللہ پڑکے چوله لطا به ولا پا دا خیطه که ورکل ز شابه هغه ستورو ته دې اواز کړه چې اوس دې رانه خلاص کړي هغه نور نور اوس سپومې ته دې اواز کړه چې دې رانه بچ کړي نو دې پورې نښتې او نه به جدا کېده نو کمیس یې ته وویسته او لاسونه یې ولا شاته وتړل خپې یې ولا وتړل او اوچت یې که په درز باندې کوي ته وغورځو دا رب العالمین په خپله دا واقع قرآن حکیم کې ذکر چې کوي کې وغورځو رب العالمین چلو روایاتو کې راځي چې جبرئیل علیہ السلام ولا الله راولي چې دې سین وګورځو جبرئیل علیہ السلام کلکونه و پکوي پدا میانس کې چې دې کانی تا یو بوتاو نه رسیږي او د کوي په دې ډټ کې په دې غاړه کې یو تیګا راوته جبرئیل علیہ السلام اوچت واغشت اس قسمه تکلیف پتاو نه رسید او پاغه تیګا باندې کې او چونکه ردنه جامې استه کمیس او پرتو دواړه تیستو د جنت نه ول یو مزیدار او خشتخ کل د ریخمو کمیس راوړیو هغه کمیس یې ورته واچ او ورته سوی وی اس فکر چونه کې د رب العالمین د طرف نه مونږ بتا د دې کوي نو باسو دا د الله حکم
او دا رونه د دوی دا سکیمونو باندې به تا مونږ خبره وو دي رونو ته به پته لګي بیا دا واقعه به مونږ په دوی باندې ښکاره کوو یوسف علیه السلام بس په قطبي کې کېناست چې دا کوم مشر ورور یهودا دې لږ لسوان دی دې به د دې نورو وروڼو نه پټ راته او څه ډوډۍ موډۍ به یې راوړله ورته به یې غورځول اواز به یې ورکړ ډوډۍ به یې ورغورځول اوبه به یې وله راوړې یو لوښي کې هغه به یې ورته ورغورځول یو ورځ ورپسې راغی په بله ورځ راغی یو څو ورځې پرله پسې چې راغی چې څو ورځې تېرې شوې چې دی راغی اواز یې ورکړ یوسف ولا اواز نه ورکړ بیا اواز ورکړ یوسف بیا ولا اواز ورنه او بس وی معلومیږي دا چې زمونږ غرور په دې کیو کې چې ته مړ شوې قدرت رب العالمین چې څوک بچ کوي د چا پلار ورته نقصان نشي رسول دا زمونږ ایمان چې الله د انسان ملی او د الله امداد کوي د دنیا یو طاقت هغه ته نقصان نشي رسول دا الله خپل قدرت ښیي لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین د عبرت نښې دي پکې د یوسف علیه السلام او د د رونو په دې واقعه کې یو قافله په دې لاره راتېرېدله نو دې قافله کې به بعضې کسان دو چې هغوی به ګیا پسې ګرځېدل چا به څارویو به کول څوک بوبو پسې ګرځېدل نو کومه ډله چې د دې قافلې هغه په دې باندې ماموره وه چې تاسو لړ شئ اوبه وګورئ هغوی چې راغلل تکوي وکړل زر یې بورقه راواغېسته او هغې کوي ته ښکته کړه چې کوي ته یې بورقه ښکته کړله او بورقه ویښته ورسوله نو یوسف علیه السلام سره بورقه وجنګېدل بس پړي پورې دې کلک ونښت او خو به غټه بورقه وه یو کس